دې ټیم کې پاکستان په ټول ورلد کې چې کوم ورته موږ وایو سوپر پاور رول ادا کوي ځکه چې ټوله دنیا کې عالمي جنګ شروع کېدونکي او هغه ګوسټاپ هغه کې خپل خلې ځلې کوي دا باید چې زموږ د دشمنانو په زړه نه ځړوي او نه هغوی ته دا رول خوند دغه کو دا چې دا عزت خدای پاک د هغوی په لاس او د هغوی په دغه باندې پاکستان لرو دا زموږ ټولو عزت دی زموږ ټولو دغه د مصر او پاکستان پاسپورټ کې ډېر فرق راشي په نه چې مختلف حقوقونه موږ ته دروازې کړو کړې لارې راته کړو کړې هغوی ته پته ولګېده چې پاکستاني چې دا منپسند خلک دي دا فیلډ مارشل صاحب د خدای طرفه موږ ته تحفه را دې ټیم کې خدای راکړې ده او داسې یو کردار ته اخلي ټوله دنیا کې مسلمانان کې دي او کافران دي هغه د جنګ نه بچ کوي نو ډېر یقینا یو غټ رول دی او زموږ د توقع نه غټ رول هغوی ادا کړو ادا کوي لګیا دي نو څو ملکونه داسې چې هغوی صرف پاکستان ته ویزې ورکولې نورو ملکونو په پاکستان ویزه هم بنده کړې وه دوی بنده چې کوم ویزټ ویزه ورته ورکړه څونه زموږ پاسپورټ لاندې تلو تقریبا 102 103 درجه کې روانو په دې حالاتو سره چې پاکستاني پاسپورټ څونه سترام شو څونه هغه شو هغوی وکتل چې پاکستان کې چې کوم د ټولې دنیا نه ډیلیګیشن راغلی هغوی دلته امن وکته د ماحول یې وکته نو هغوی هغه شو چې زموږ چې پاکستان باره کې څه ولیکلي دا خو داسې نه پاکستان خو یو داسې ملک دی چې هغه من پسند دی پاکستان یو ښکلی ملک دی نیچرل بیوټي دی ورسره نو دې سره زموږ په پاسپورټ کې زموږ په ویزټس کې زموږ مسافرو دپاره ډېر یو ښه میسج دی او انشاءالله دا به وخت ثابتوي راتلونکي وخت په پاکستان څنګه چې ایران دا لارې کولو وکړو موږ ته تجارت ته داسې قطر لګیا دی دا په دوی دغې باندې کار کوي چې موږ له انشاءالله په دغې موقع راکوي په ورک ویزه کې په ویزټ ویزه کې پاکستاني پاسپورټ باندې به یو ښه وخت را روان دی چې هغه به ټول دنیا کې په هغې ټریول کولی شي